علیہ السلام د سیرت په حواله می خبره شروع کړې و او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښکارا دعوت شروع کړ نو د کافرانو د طرف نه مخالفتونه شروع شو. عموما چې څوک چا سره په نظریه کې اختلاف کوي جګړه وسره کوي الزامونه په لګي تنګي په مختلفو طریقو کوشش کوي چې دې تنګ کوم د خپل خبرې نه والو او چې دا هر څه نه پوره شي نو بیا په جرګې کوي منتونه ورته کوي. دقه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د مکه کافران چې څومره وغوي دا سلوکونه شروع کړل په مختلفو طریقو یې نبی علیہ السلام د تکلیفونه ورکول تنګوي مرګرو له تکلیفونه ورکول تنګولې او دا غي سباز واقعات ما تیر جمعه درته ویلو. حضرت بلال رضی الله عنه دا حضرت خباب رضی الله عنه دا حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها او دا حضرت یاسر رضی الله عنه دا واقعات می تیر جمعه درته ویلو چې دې له څومره تکلیفونه ورکول. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس مبارک ته ډېر تکلیفونه ورکول. ما ویلو درته چې ابو لهب په دکانو غزار کړو په نبی علیہ السلام نو دا صورت نازل شو چې تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. دیکھے اللہ دا ابو لہب ډېر لوی مذمت بیان کو داغه متعلق اللہ تعالی دا ہلاکت اعلان وکړ. نو چې دا اعلان وشو د دې ابو لهب ښځه وه د نبی علیہ السلام سره ډېر لوی بغض به یې لرو او لویه دشمنه وه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لویه دشمنه وه. هغې به دومره ظلم کو چې تله به ځنګل ته او زوزان او غنې به یې راوړې ازغي به یې راوړل او په هغه لار کې به اچول چې په کومه لار به نبی کریم صلی الله علیه وسلم تیرېده. دا د هغې ظالمې ظلمونه او ظلم به یې کو د نبی علیہ السلام سره او تکلیفونه به یې ورکول او بد به یې وې د حضور پاک به یې ډېر بد وې. نو چې دا آیاتونه صورت نازل شو نو دې له نوره غصه ورله اوهو دا زما د خاون متعلق اوس دې پراپګاندا شروع کړي. دا خو د قرآن شریف صورت دی لیکن هغې په بله ورواړو لخه اوس زما د خاون خیرې او د هغه بدي دا به په خلکو کې مشهوري او د هغې دپاره شعرونه وی. دا شاعره مو وه ام جمیل یې نوم ام جمیل د کونیه وه په دې کونیه به خلک مشهورېدل. نو هغې څه چل وکړ هغې راله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ودرېدله چاچی هم ده او ډېرې بدې ردې شروع کړلې او وی به چې کنزل به کول نو د نبی علیہ السلام نوم به یې ناغېسته نوم یې ښایسته دی که نه ښکلي نوم دشمن ته څوک نه لي. محمد معنا د ستایلې شوې د ښکلي صفت خاون نو دا ښه نوم دشمن ته څوک نه لي. د دې بالمقابل به بل نوم اغېسته مزمم به یې ورته وی. مزمم د محمد بالمقابل دی. محمد ستایل شوی په خو صفتونو چې څوک ذکر کوي هغه ته وایي او مزمم چې څوک په بدو څوک یادوي هغه ته وایي. نو دې به کنزل کول را به غلام وبدرېده مخامخه وی مزمما عصینا موږ د دې مزمم تابعداري نه کوو نافرماني یې کوو. و امره ابینا او د د کار نه مونږ انکار کوو د د کار سره مو نه لګي. و امره ابینا و دینه قلینا او د دین سره زمونږ بغض دی دا دین هم نه دی خوښ او کنزل به کول. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چا وی صاحب ستا نوم ناخلي مزمم درته وی او کنزل درته کوي. نبی علیہ السلام وخندل مسکی شو وی خدای را دې ظالمانو نه زما نوم محفوظ ساتي. مزمم بسوکی زه خو نیمه کوي دې ورته کنزل کنه. انا محمد
صلی الله علیه وسلم زه محمد یم. دا دوی چې کوم نوم اخلي دا به څوکۍ کوي دی ورته که ما ته خو یې نه کوي. نو الله قرآن شریف کې د دې ښځې متعلق آیت نازل کا. نو دوا علماء دوا خبرې کوي او د دواړو جمع ممکنه ده چې دواړو کې تطبیق ممکن دی. وامرأته ښځه حمالة الحطب دا یو ځل تلې وه او د غنو ګېډې یې تړلې و. بعضې مفسرین هم دقسې لیکلي دي د غنو ګېډې یې تړلې و او دا ګېډې یو چت که او یو غټه تیږه وه په هغې د پاسه کېښود ګېډې. او که ستاسو خیال وي دا اوس هم بعضې خلک چې دا خشاک راوړي دړې راوړي نو په شی راواړئ او دا پړې یې دې سینې ته اړم کړي لاس کې نیولي نو دقسې دې ګېډې ځان ته بره په یو موړه باندې کېښوده او دمه کېدله ورته چې دا به اوس زوړم دا غنې او نبي علیه السلام ته به یې په لار کې غورځومه او پړې دې سینې ته داسې را مخامخ که لږه دمه کېدله چې دا په ځان راړم. یو فرشته الله راوسته هغې هغه ګېډي له شاته دیکا ورکړه. ګېډې د هغه تیږې نه شاته پرېوته او پړې نیغ راغې دې مرۍ ته یې پرېوته. فی جیرها حبل من مسد او دا مرۍ خپه شوه په هغې خدای مرداره کړه. او بعضې مفسرین لیکي چې دا د قیامت پر ورځ به د قبر کې قیامت کې او جهنم کې هم د دې دا سزا ده چې غاړه کې به ورته الله د اوسپنو زنځیر واچوي او جهنم کې به د مرۍ نه تړلې شوي په دې خوله او په دې مرۍ پیغمبر علیه السلام په دې سپکې ویلي دي ژبه به یې بار روتي او جهنم کې به د مرۍ نه تړلې شوي او الله به ورله سزا ورکوي. نو خدای دي هم نه دي پرېښې ظالمان خو نبي علیه السلام له خو یې تکلیفونه ورکول که لرې پې واچو په شا مبارکه. دته مې مخکې قصه کړې ده. عقبه ابن ابي معيط راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې دې ګریوان نه ونیو. حضرت عبدالله ابن مسعود وی زه ولاړم خو افسوس چې څه مې نه شو کولی هېڅ مې نه شو کولی او دیکې به یې ورکولې مرۍ ته به څادرونه وله واچول هغې له به یې ول ورکړ. حضرت ابوبکر صدیق به راغی پړې به مرۍ نه به یې ول لرې کړ. اتقتلون رجلا یقول ربی الله هغه سړی ظالمانو وجنې پیسې دنه نه غواړي مال دولت نه غواړي صرف یو ټکي وایي چې رب زما الله دی. دا د حضور پاک د مبارک وجود سره دا کارونه دوی کول د حضور پاک سره او مخامخ چې براتل پیغورونه خو بیلو. نبی علیہ السلام خو یوازې یو څو ملګري دي ورسره او نو ټول قوم او ټوله مکه او ګردونوا خلک مخالف دی. بیت الله د بوتانو ډک دی. د بیت الله کې دننه بوتان په مطاف کې بوتان دا د نبی علیہ السلام خلاف او هغوی کم او کافران پې ډېر. یو بل ظالمو امیه ابن خلف راغی نبی علیہ السلام ته مخامخ ودرېد کنځل یې شروع کړل. مخامخ یې ورته کنځل شروع کړل نبی علیہ السلام ته. او دا لوی کافر و بدر کې بیا خدای راولي مردار یې کړ. دا امیه هغه کسو چې بلال رضی الله عنه به په شګو سملو دا هغه کس دی. نبی علیہ السلام ته مخامخ کنځل یې کول او خپله بړایي به یې کوله زه داسې مو ته سې او تا د غریب سړی او مشرک غواړې او مالدار خو زیمه اوس هم دا بعضې غریب ته خدای پاک دا کمزورې سړی لږ ښه کي نو دا بعضې خلک هغه نشي برداشت کولی. مال ما سره دی دولت ما سره دی د ځمکو زه خاوند یم قوم زما دی او ته راځي او یو یتیم او زه په موږ د مشرۍ خبرې کې الله آیتونه نازل کړ. ویل لکل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. اخو کبرجن په جبه او په زړه کې انتهایی مردار کبرجن مال دې جمع کړی دی او هر وخت هغه خپل مال شمېرې او په خلکو د مال باطنې کې ای کبرجنه تا به خدای راونیسي او هلاکوي به دې الله وایي پرېږدم دې نه هلاکوم به دې. یحسب ان ماله اخلده. تا دا څه خیال دی چې ما سره څه شی دی دا به ما سره همیشه څه او زما مال و دولت او بچی به همیشه څه. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ستا آخری انجام اور دے جہنم اور تبا دے لے گم پریدم دینا
دا آیتونه به نازلېدل د دې سپیرو په حق کې. څومره بدبخته دي چې عرش عظیم نه الله د دې په مذمت کې او د دې په عذاب کې آیتونه رالیږي. سپیره دي پوهېږي نه. د دې یو بل دوستو عقبه ابن ابي معيط، دا د دې یو بل دوستو عقبه ابن ابي معيط، او دا سخت د نبی علیہ السلام دشمنو. او عجیبه دا وه چې د نبی علیہ السلام سره د نبوت نه مخکې ډېره قریبي دوستانه وه، ډېره قریبي دوستانه. خو کله چې بیا حالات راشي بعضې وخت کې دا خلک ویې لکه ګوره سم شه، وایي دا خپل به دې پردي شي ګورې ټول. نو بعضې وخت کې بیا پردي خپل پردي کېږي. نو دا ظالم ډېر پیش و د نبی علیہ السلام په دشمنۍ کې، دومره پیش و دا لرې د نبی هم په شا مبارکه ده غورځولي، دا د مړی نه نیول ده کړي، دا غاړه کې ساده رچول ده کړي. خو ګورې نبی علیہ السلام به غږ نه کو چاته. وجه سوا وجه دا و چې د الله را طرف نه حکم ده چې ته به غږ نه کوې، جواب به هم چاله نه ورکې، ته صبر کوه بس. باقي کار زما دې ته ګوره چې نظام سمیږي که نه سمیږي، خو ته لږ صبر کوه. یو ځل دی نبی علیہ السلام سره داسې کېناست او پیغمبر علیہ السلام د خدای قرآن نازلېده. نو نبی علیہ السلام ورته ویې ای عقبه ته لږ رانږدې شه، تا ته خو زه معلوم یم که نه زه څوک یم، ته ما نه پېژنې. د دې خبرې نه مخکې ما چې ته دروغ ویلي دي چې زه به اوس دروغ ویم. زما کردار وګوره، ما چې ته چاته ظلم کړی دی، ما چې ته د وعدې خلاف ورزي کړې ده. نو ده یو څو خبرې د نبی علیہ السلام واورېدې. نو چې دې پاسې د دې یو بل کافر سره دوستانه و، ابی ابن خلف، هغه ته پته لګېدلې وه چې نن خو عقبه ابن ابي معيط تللی دی او د نبی علیہ السلام سره مجلس کړی دی، او دوی به یریدل چې ورسره مه کښېنې، جادوګر دی ګورې سر د باندې کوي عیاذا بالله. چې ته خبر شو هغه ابی ابن خلف دی ورغې ورسره کېناستو، هغه ته ځه لکه نن نه پس مله نه راځي. ولې؟ وی ته ترې محمد سره دې ناسته کړې ده صلی الله علیه وسلم. نوم چې علم لږ درود شریف ورسره وایه. تا هغه سره ناسته کړې ده، داسې معلومیږي لکه چې ته د هغه ملګري. وی نه هسې په لاره تېرېدم ورسره لږ ساعت کېناستم، وی ما د سره ختمه ده، ما له به نن نه پس نه راځي. دا ابی ورته وایي، دې عقبه ته وایي یا لکه هسې ناست یم، ما چې کوم کارونه کړي دي هغه تاسو نه دي کړی. وی نه به زما ستا خبره ختم. داسې ابوبکر هم ووایي هسې ورسره کېنم اوس یې ملګری دی، داسې عثمان هم ووایي ورسره کېنم اوس یې ملګری دی، داسې عمر هم او ورسره اوس ملګری دی. نو ته به هم سبا راده ملګري. هغه ویل لکه بس معافي غواړم بیا به نه کېنم که نه، معافي غواړم معاف مې که. وی هله به دې معاف کوم چې لاړ شي او د نبي علیہ السلام نوم مبارک یې واغې چې په مخ وله لاړې وتوکې. دا بدبخت را پاسېدو مقصې یې وکړله، حضور پاک ناست و دې راغې په مخ مبارک یې ورته لاړې وتوکلې. دومره بدبخته خلک. افسوس سړي له راشي چې زه ستا خیر لټوم، ظالمه ته ما سره ظلم ولې کړې. بعضې وخت مونږ له ډېر افسوس راشي، مونږ ملیان له بعضې وخت افسوس راشي. مونږ هم کله ګیله کې راشو چې خدایا مونږ خو د دې قوم خیر لټو. په جنازه کې ورته چغې وو خیر لټو، په جمعه کې ورته چغې وام خو خیر یې لټو، په عام مجلس کې ورته چغې وام خو خیر یې لټوم که نه، چې دا قوم نیکان شي، دا قوم دینداره شي، د دې قوم د عقیدې د عمل د اخلاقو اصلاح شي. د مور پلار بیان ورته کوو چې مور پلار سره ښه شي، دې کې خو د قوم فایده ده، زما پکې څه دي. بچو سره تعلق ښه شي، د ګاونډي سره تعلق ښه شي، او الله را دې قوم نه رضا شي. چې په مونږ کې داسې پوټې غوندې داغ وویني که نه، مونږ خو به د معاشرې خلک یو، غلطۍ خو به زمونږ نه خامخا به کېږي، ګناهونه به نه کېږي. د دې دنیا مثال دی یو ډنډ دی، د ډنډ دی دا داسې ډنډه ده، څوک یې میانس کې ولاړ دي او که څوک یې په غاړه ولاړ دي، د څاڅکو نه خلاص نه دي. نو چې داسې یو څو داغه په ما وویني، بلکل مونږ خو ګناهګار خلک یو د خدای، غلطۍ خو زمونږ نه به خامخا کېږي. دا معاشره ده، چا سره به ډوډۍ خورو، چا سره به چیس کوم، د دې معاشرې نه مونږ پیدا یو که نه، بل چا نه خو نه یو پیدا. نو بیا به صاحب ملیانو پسې به خبرې شروع کړي، پلان کې داسې او پلان کې داسې. نو مونږ له ګیله راشي چې یا د خدای بنده مونږ څه غواړو ستاسو ای قومه، او تاسو په پټې خبره ته حالانکې څه ضرر هم چاته نه رسولی، تاسو په پټې خبره مونږ ولې رانیسئ؟ څه چل شوی دی؟ د خیرات تمه دې نه کوو، د سخات تمه دې نه کوو. په ژوند کې مې د دې قوم سخات کور ته نه دی وړی، د خیرات تمه دې نه کوم، د نه غواړم نه. بې ضرورته دې چای ډوډۍ نه خورم،
زما به خورې زه به دې شکر دې نه خورم او ښېګړه ده سره کو ځان نه یادوم ګورې دا خپل ځان یوازې نه یادوم دا علما ټول درته یادوم تاسو خیر خواهان دي نو سړي د پړه کې ګیله راشي نو تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حالت ته وګورئ که نه بینه دقه حالت چلیږي هغه دې خیر لټوي جنت ته دې لیږي دوزخ نه دې اړی نیغه لار ده ته صراط مستقیم او هغه شخصیت الله اکبر هغه مبارکه چهره او ته راځې او په هغې لاړې توکې ته بدبخته قوم دی که نه دی دا تکلیفونه د حضور پاک دا مبارک د ذات اقدس سره شروع شو یو بل کافر راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ودرېده او چې څنګه مخامخ نبی علیہ السلام ته د ده په حق الله تعالی قرآن کې آیت بیا نازل کړ د دې سپېره په حق کې اعلان وکړي نبی علیہ السلام دفاع به الله کوله ته غږ مه کوه زه پیشه دی پیشه داسې آیاتونه د ابو لهب ته چې کومه خیره شوې ده تر قیامته پورې هغه لوستلی کېږي که نه لوستلی کېږي ماشومان هم لولي قرآن کې او ښځې هم لولي ابو لهب لاړ لیکن هغه خیره روانه ده اوس د دې په حق چې کوم د امیه په حق چې کوم آیتونه نازل شو ویل لکل همزة لمزة الذي لوستلی کېږي که نه لوستلی کېږي که نبي علیه السلام جواب ورکړی خبره به هغه وخت سره خلاصه وه لوستلی کېږي تر قیامته پورې لوستلی کېږي نو د دې سپېره عقبه په حق هم الله آیتونه نازل کړل یوم یعد الظالم علی یده یوم یعد الظالم علی یده هغه ورځ به راشي چې دا ظالم به په خپلو لاسونو چکونه لګوي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا افسوس کله د پیغمبر لار به نیولې وه څه ښه به وه یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا که د هغو بی دوستانه مې نه وکړې څه ښه به د هغه دوستانه نه وه پکار و د پیغمبر مبارک دا لاره پکار وه په لاسونو به چکل لګوي یوم تقلب وجوههم فی النار مخ به په دا اور کې اوړي راوړي به پاتې نه دي خدای نه دي پرېښي یو بل بدبخت راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته مخامخ ودرېده نبی علیہ السلام ته او د پیغمبر علیہ السلام په شان کې داسې ګستاخي وکړه چې یو اډوکې راواغش اډوکې هغه اډوکې داسې ریزه ریزه که او چوری که هغه اډوکې داسې اومګه او چوری که او نبی علیہ السلام ته مخامخ څه فرمایي دغه ابی ابن خلف وی ته وایه چې دا به واپس جمدي کېږي دا پیغور دی که نه دی مخامخ یې ورته اډوکې چوره چوره که وی ته وایه چې دا به جمدي کېږي دا چوره به څنګه جمدي شي نو الله قرآن شریف کې د متعلقه آیت نازل که وضرب لنا مثلا څنګه دی ونسیا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ما ته مثال کې پیش کوي اډو کې ونسي خلقه ځان یې هېر دی چې زه څه شی وم قل من يحيي العظام وهي رميم دا چوره به څنګه خدای جمدي کې قل اوایه ورته ای پیغمبره یحییها الذي انشأها اول مره هغه سوره یاسین کې دی هغه ذات چې لومبې دا اډوکې جوړ کړی دی په دې قادر دی چې دا واپس هم جمدی کولی شي داسې به راتلل نو دا د حضور پاک سره بیا د بیا شروع چې په دې کارو نه شو صحابه وټکولی شو ووهلی شو یو بوډۍ بیبي و حضرت زنیره رضی الله تعالی عنها بوډۍ ده داسې ملیټې او د ابو جهل ویزده ده د دشمن هیڅوک یې نشته بې څوکه ده غریبه بې کسه بې څوکه ده خدمتګاره ده او بوډۍ ده او الله ایمان ور نصیب کړ ایمان خو ښکلو پورې نه دی چې ښکلی سړی به دا به مسلماني تور بنګي چوړې چې ایمان پکې دننه پروت دی د دې زرو کرولونو اربونو سپینو امریکانیانو او روسیانو چینیانو د خدای په نس بهتر دی چې ایمان پکې نه ایمان خو جدا نعمت ته خدای ورکړی دی نو ابوډۍ ونه چې هغې به د ایمان دا اعلان وکړه نو ابو جهل به سپېړه ورکړه ښه ته م راته صابیه شوې مسلمان ته به صابي وې بې دینه به ودرې
تم بی دینه شوې. نو سپېړه به یې ورکړه نو غریبه به راوغورځېده. نو ماشومانو له به یې ورکړه وی جامې ته وباسئ دې لاره کې ګرځئ. بوډۍ ښځه غریبه د زنانه لپاره خدا لوی مرګ دی. الله یې داسې بې حیایه نه مسلمان سره نو دې غریبه څه نشي ویل. بوډۍ ده پردي کور کې ده څه څوک نشته بې کسه ده. نو ماشومانو له به چوکۍ ورکړې شا به په دې لاره کې ځغلوی وهی چې سپېړه به یې ورکړه نو زخمي به یې کړه زخمي. نو غریب سره سبنو نو دارو خو ځان نه شي کولی نه ډاکټر لا نه حکیم له تللی شي نو د خپل لوپټۍ نه کمیس نه به ټوکړه وشلوله نو هغه به یې د ځان نه ته وکړه. یو ځل یې ول یو مضبوطه دیکه ورکړه او په ځمکې یې راوغورځولو چتوله را خلاصولی نو لاس یې وله مات کړه. نو چې لاس دې مات شي نو درد یې سونی. اوس خو به لاړ شي ډاکټر بله حکیم له د به ته پټی ته وکړي. هغه زمانه کې ملاجونه خو دا خواره چا بوتلی شوه نو زر به خپله لوپټه راواغېسته نو هغې نه به ځان ته وکړه. نو یو ځل یو لرګی راواغېسته په دا سر یې وواله. نو چې سر یې وواله نو دا رګونه دننه وشلېدل نو د سترګو نظر یې لاړ ختم شو ړنده شوه. نو چې ړنده شوه نو پیغور یې وله ورکړه وی ځکه نه ته وایې چې زما خدای دی او یو دی خدای دی او یو دی او زمونږ بوتان نه منې زمونږ خدایان نه منې زه اوس خپل خدای ته دې وایه چې دې جوړه کړي که نه زما خو ړنده کړې اوس دی خدای ته وایه چې دې جوړه کړي. نو دا څونه خطرناک پیغور دی. یوازې وال یو طرف ته کو دا پیغور بل طرف ته کا نو دا غریب په تپ تپي ورو لاس تپی او کوټې ته لاړ. همداغه کور کې نو پروردګار ته لاس اوچت کړ. ورونو که یو سړی ډوډۍ نه خوري نو ګزاره ورسره کېږي مړه به شي که نه اوبه نه څکي نو زخم مړه به شي را تندې نه که نه. لیکن چې یو انسان سترګې نه او زنانه وي او بې کسه بې څوکۍ څوکۍ نه دا خواره به څه کوي دا به دسماتي سره څه کوي. چې کوټې ته ننوته نو پروردګار ته لاس اوچت کړ. ګران کار دی ګوره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من اخذت کریمته وی چې چا نه ما دا دوه سترګې واغېستې او ده پې صبر وکړ نو دله به زه د هغې په بدل کې جنت ورکړم. دی د غوږونو نه دي ویلي چې غوږ د چا نه والم. دی د لاسو نه دي ویلي چې لاس ته چا شل کړم. دی د خپو نه دي ویلي چې خپې د چا شلې کړم. دی د غاښونو نه دي ویلي چې چا نه غاښونه وباسم. دی صرف او صرف د سترګو ویلي دي من اخذت کریمته حبیبته بل روایت کې دی چې د محبوب دو نعمتونه ته والم چې دواړه سترګې دي او دې په صبر وکړي شور فریادونه کوي چې الله زه دې صحیح کړم دا شور فریادونه کوي صبر وکړي. نو نبی علیہ السلام فرمایي وی دله به جنت ورکم د دې په بدل. ګران کار دی. ړنده شوه غریبه په تپ تپي کوټې ته لاړه نو پروردګار ته لاس اوچت کړ. یا الله خالص تا د مخه زما زه بربنډه شومه خو خدای ما تا ته ګورې فریادم نه دی کړی. ایمان دې ته وایي زما وجود زخمی شو الله ما تا ته فریاد نه دی کړی. زما اندامونه مات شو ټوټې شو الله تا ته ما فریاد نه دی کړی. زه بیجابه شم خو تا ته مې لاس نه دی پورته کړی او نن ړنده شومه بیا هم تا ته سوال نه کوم الله ته مې وینې خو اوس ته لاس په بله وچوچتومه چې ستا د نوم پیغور یې راله راکړ چې خدای ته دې ووایه چې اوس د جوړه صرف ستا د نوم بیزتی نشم زغملی ستا د نوم پیغور نشم زغملی. نو دوه خبرې دي یا خو ما نه دا ساواله چې قصه خلاصه شي او یا مې دا سترګې جوړې کا چې دا پیغور مې ختم شي. نو الله غیرتی بادشاہ دی. نبی علیہ السلام فرمایي انا اغیر منکم وی ستاسو نه زیات غیرتی والله اغیر مني وی الله زما نه زیات غیرتی دی. نو دا لاسونه لا په مخ نور اخکلې لاسونه لا په مخ نور اخکلې چې سترګې ورته خدای واپس کړې او د هغې نه ښکلې جوړه شوه ټیک ټاک شوه. نو چې بار ته څنګه راووتله نه ابوجهل او مقه خپل پیغور ورکه وی څنګه سترګې به ړندې شوې خدای ته دې ووایه وی ما ورته وویله ټیک کړې وی څنګه ټیک دي دا څو ګوتې دي وی دا دوه وی دا څو دي دا درې وی ته شیطان ابوجهل ایمان خو په صحابه کرامو کې ښه مضبوط ایمان وکړه. د مارونو دا صحابو سره تکلیف او د حضور پاک د ذات مبارک سره او کنځلې وي. نو چې په دې کارو نشو
نو اوس جرګې شروع شو، میټینګونه شروع شو، میټینګونه لاول پنځ منځ کې میټینګونه شروع شو چې دا کسان مسلمانان خو ورځ تر ورځه زیاتېږي، دې سره څوک ورځ تر ورځه زیاتېږي، او غټ غټ سرداران ورځ تر ورځه زیاتېږي. عمر لاړ مسلمان شو، حمزه رضی الله عنه لاړ مسلمان شو، یو زمونږ نه یو مسلمانېږي، دې سره څوک. نو په دې کې یو کسو مشرو هغه له لاړل، د هغه نوم ولید ابن مغیره، سپین ږیری ډېر هوښیار و. ولید ابن مغیره سره میټینګ وکړ، کاکاجي څوک و؟ دا ټول مشران ورته راغونډ شو، دا خو ورځ تر ورځه مسلمانان زیاتېږي، او دا موږ خلک دې څنګه منې کړو؟ جادوګر ورته ووایو، شاعر ورته ووایو، لیونی باندې مشهور کو، په کاهن یې مشهور کو، څو وایو چې موږ یو پراپیګنډه د ده دپاره وکړو، او د حج په موقع د بار د خلک راځي چې هغوی ته دا خبر ورسو، او دوی په دې نوم باندې مشهور شو، خلک دې ځان وساتي. ولید ابن مغیره ورته څه وایي؟ وی داسې کار دی چې زه په دنیا په ګوټ ګوټ ګرځېدلی، ما کهانت اورېدلی دی، کاهنان پیژنم، قسم دی که دا کاهن دی، کاسې نه دی، دا نجومي چې ورته دا خلک کاهن نه دی. او زه ګرځېدلی ما د دنیا په ګوټ ګوټ هر قسمه خلک مې لیدي دي، که تاسو وایئ چې دی لیونی دی نو ځان مه خرابوئ، دی چې څومره هوښیار دی او په دماغو جوړ دی نو داسې بل څوک نشته، دی ډېر پوه انسان دی، ډېر هوښیار دی. لیونیان داسې نه، که تاسو ورته لیونی وایئ سبا ورسره څوک خبرې وکړي پټس به راته وایي چې هغه کې کوم هوښیارتوب دی، تاسو ګډې وډې وایئ. او که تاسو وایئ چې دی ساحر او جادوګر دی نو دام غلطه ده. زه سحر پیژنم، ما سحر د نږدې نه کتلی دی، جادوګر نه دی. او که تاسو وایئ چې دا شاعر دی نو دی وایي زه په خپله شاعر یم، ولید ابن مغیره وایي زه شاعر یم. د ده کلام د شعر نه دی، د ده دا کلام چې دی د ده دا خبرې دا یو بل شی دی، ما اورېدلی دی. د دې مثال د هغې اونې دی چې د کمې اونې جرړې په ځمکه کې ډېرې مضبوطې وي او څانګې په اسمان کې خورې وي، داسې مثال دی. او هغه څانګو کې میوې او څانګې شنې وي اوچېږي نه، او هغه میوې ختمیږي نه، وی داسې کلام دی. اے قرآن شریف کې چې داسې ویلي دي، قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ومثل کلمة طیبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الله وی د کلمې طیبې مثال ورکوي چې په پختګۍ کې داسې ده لکه چې د هغې اونې چې ځمکه کې څانګې جرړې مضبوطې وي، او بره تنې په اسمان کې وي، څانګې خورې او د میوو نه ډکې وي. واقعي اسلام مقصد دی، کچه شی نه دی چې د چا زړه ته یو ځل ننوت دی به ځان وجني، دی به ښځه بچي قرباني، خو کلمه به یې دله ننوځي. او څانګې خورې دي په دنیا کې، میوه ده پکې، په دنیا کې به هم د کلمې طیبې په میوه په خوږوالي محسوسه، او په آخرت کې به هم فایده درکوي. نو وی داسې کلام دی، ما اورېدلی دی، ډېر شیرین کلام دی او ډېر مزېدار کلام دی. نو وی څوک ورسره؟ وی یو ټکې درته وایم، دروغ خو ده خو خیر دی، دا به وایو جادوګر به ورته ووایو، اگر چې جادوګر نه دی. خو بس داسې کوئ چې د حج په موسم کې څوک راځي که نه، نو ورته وایي چې مونږ یو کس دی او زبردست جادوګر دی. منځ کې مداخلت نه کوو چې هغه به خپلې خبرې خلاصې کړې، نو بیا به نبي علیه السلام جواب ورکړ. کاکاجي وایه، وی ښځه دې قوم ټول را لېږلي، موسسي موارې په ما خو د یقین دی که نه؟ وزیر پاک کاکاجي بالکل، ستا خو زه ډېر قدر کوم، احترام کوم. وی ښه نو که ته ښځه غواړې که نه، ته ګوته کېده په دې عربو په دې ښځو کې چې کومه دې خوښه یوه یا دوه یا درې، هغه وخت کې د څلورو نه زیات نکاح منع نه وه، څو چې دې خوښې د تا نه قربان. ته ډېر هوښیار یې او ډېر ښشته ښکلې یې، او د قوم سره دې لوی قوم سره تعلق دی، نو چې څوک تا له لور درکوي شرم به ونه کړي، دا به خپل عزت وګڼي.
که مال دې پکاري ما ته پټ وایي یو غوږ به م ترې نه خبرېږي د شپې به پټ راوړم تا له به کور کې درکړم څومره مال چې دې پکاري ته وغواړه زه دله راغونډوم که د دې کلي قوم مشري دې پکاري ته کشر یې خو ما ته مشر یې ځه زه د ټول قوم مشر یم زه دې مشر منم او که د دې علاقې بادشاهي دې پکاري نو زه دله منډه وام د دې ټول علاقې دې بادشاه کوم خو دا لانجې پرېږده بس ته پوه شه خیر دې که ته یې کې خو زمونږ دا خدایان مه چېړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمل وی کاکا جي وی تاسو خپلې خبرې خلاصې کړې وی او زما خبرې خلاصې شوې وی زما خبره به اوس پوره واورې وی بلکل به واورم وی ښه زما خبره دا ده چې زه د الله ذوالجلال پیغمبر یم الله را لېږلی ما یو کتاب را کړی یو کلام یې را کړی چې په هغه کتاب تاسو عمل وکړو نو ستاسو د دنیا هم پکې کامیابي ده او د آخرت هم پکې کامیابي ده او ما ته الله دا ویلي دي ګوره زه د بادشاهي غواړم نه ښځې غواړم نه مال غواړم نه مشري هر څه دې ستاسو وي دا یې سم نه غواړم دا ویمه چې الله یو منه دې کې ستاسو څه تاوان دی دا د کاڼو نمشیدونه جوړ کړي دي او هغې ته سجدې کوي زه خو دا ویمه چې دا پرېږدی دا دله نه خیر در کولی شي نه د نه شر خوا کولی شي ما ته الله ویلي دي چې دا قوم پوه کا دوی او یاره زما د عذاب نه او د جنت زیری وله ورکړه او بیا د قرآن شریف یو څو آیتونه یې ورته وویل هغه آیتونه درته زه وایم دا آیتونه نازل شو حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما مطلب السلام چې بالا خدای او قرآن را کړی دی عربي او چې څوک پې پوهېږي که نه زه زیرې ورکوم خلکو د جنت او د الله د عذاب نه یروم او خلکو ما نه شا واړوله او څه وایي ټوقې کوي ما پورې وی زمونږ زړونه پرده کې بند دي ستا خبرې پې نه لګي ځان لړه مه خفه کوه ځان لت کړو مه ورکوه او غوږونه م بند دي که ته ډېرې خبرې م کوې مونږ نه اورو یا دا به ټوقې کولې د نبي علیه السلام په شان کې ګستاخۍ به یې کولې او صاحبه خبرې ډېرې راته مه کوه قرآن دې مه اوروه مونږ ستا منځ کې یو پرده ده مونږ نه اورو غوږونه کاڼه دي لپ کې پرده ده او ستا منځ کې پرده ده نو سره ځان کړی دا خبرې به یې کولې قل انما انا بشر مثلکم دا ورته ووایه چې زه خو یو بنده یم څه د بار نه فرشته خو نه یم راغلی چې تاسو ما نه پېژنئ مثلکم په ذات کې هم ستاسو په شان انسان یم په صفاتو کې خو اعلی مقام لري څنګه تاسو مور پلار نه پیدا زم نه مور پلار نه پیدا تاسو څنګه خوراک کوئ زم خوراک کوم څه نوي خو نه یم چې تاسو په ما کې شکونه کوئ یوحى الی انما الهکم اله واحد فاستقیموا الیه واستغفروه ما ته وحی کېږي د دې خبرې چې الله یو دی شریک ولا نشته الله ته دې دین باندې برابر شي د الله نه بخښنه غواړي د سابقه ګناهونو وویل للمشرکین الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون دا کافرو دا پار عذاب دی او مسلمان چې نیک عمل وکړي د هغه دپاره لوی ثواب دی قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين تاسو په هغه خدای کفر کوئ چې دا ځمکې پیدا کړې داسې ځمکه بل څوک پیدا کولی شي دوه ورځې کې مې ځمکه پیدا کړې ده الله او دغه ذات رب العالمین دی وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت آتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود الله وی ما ځمکه پیدا کړه ما اسمان پیدا کړه په ځمکه کې مې غرونه پیدا کړل او بیا ستاسو د خوراک خوردونو د جامې ټول بندوبست مې په دا ځمکه کې کړی دی د لوګي نه مې اسمانونه جوړ کړي دي دومره لوی طاقت مې دی تاسو ولې زما طاقت نه منئ او بوتان غوندې بې طاقته کمزوري سره ما سره شریکان کوئ ورته بیا ووایه فإن أعرضوا که دوی ستا خبره ونه منله نو فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود د هغې عذابونو نه م یروم چې کوم په سمودیانو په عادیانو راغلي نو چې دې پورې وې
نو دا عتبه را پاسېده او د نبي علیه السلام داسې ناست و لاسونه یې شاته کړي په ځمکې ډډې والې وه او ډېر په غور یې د پیغمبر علیه السلام دا خبرې واورېدې خو چې دی وایي چې فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود د ثمودیانو د عادیانو د عذاب نه م یرومه نو دې زر را پاسېد د پیغمبر علیه السلام په خوله مبارکه یې لاس کېښود ویې وروره نور مخکې مه ځه بس خدای دپاره په موږ رحم وکړه خدای دپاره په موږ رحم وکړه خدای دپاره په موږ رحم وکړه مخکې مه ځه چا ورته ویل دا در باندې څه چلو شو وایي مې چې د عادیانو سمودیانو عذاب بس راغی راورسېده نو ځکه ما وله په خوله باندې لاس کېښود نو چې دې دا خبرې وکړه نو روان شو ایسې ونه وي نو ابوجهل او دا ټول کافران ناستو نو دې وله ورغی هغوی له نو چې ابوجهل ورته وکتل وی کاکاجي بدل را روان دی کاکاجي رنگ بل څه وی بدل را روان دی نو چې څنګه کېناسته کاکاجي خیر دی وی داسې کار دی د دې سړي دا خبرې ما واورېدې زه راته قسم خورم چې دا د انسان خبرې نه دي دا د یو لوی ذات خبرې دي دې کې چې کم شیریني ده او کم خوند دی دا د انسان په خبرو کې دا خوند نشته دا ما ته رښتونې معلومیږي او زه دل یو مشوره در کوم مشوره مې دا ده چې دا لږ پرې یا خو یې ملګري شي خبرې رښتیا دي دی رښتونه دی مونږ ازماولې دی مونږ ته پته ده د ماشوموالي نه پېژنو کمې خبرې چې کوي دا د انسان خبرې نه دي دا نه شعر دی ما ته شعري معلومه ده نه کهانت دی زه کهانت د نجوم پېژنم عمر مې پکې تېر شوی دی دا رښتونه یې لږ دی که نیمه دی که بالفرض نیمه نه نو بل چلو کې پرېږدې غږ مه کوې که چا مړ که مونږ به ترې پخپله خود به خود به ترې خلاص شو او که چا مړ نه که او دی غالب شو نو بیا به ملګري شو د ده عزت زمونږ عزت دی چې دی غالب شو دا زمونږ غلبه ده دا زمونږ مشري ده ابو جهل وی قوم ته وی هم لیدل ما درته نه وی چې جادو په سر کړی دی کاکاجي بدل دی وی ځای چې سم خوښۍ کوې زما خو دا مشوره ده دا یوه شوه دویم میټینګ یې وکړو چې دویم میټینګ یې وکړو دوباره نو یو دوه کسان یې ولېږل مدینې منورې ته د یو نوم نضر ابن حارث او د بل نوم عقبه ابن ابي معيط و هغه مخکنی سپېره وی تاسو لاړ شئ د مدینې د یهودیانو نه معلومات والئ هغوی ته به د نبي آخر الزمان پته وي نو د هغوی نه څه نښې معلومې کړې نو که ده کې هغه نښې نو بیا به ملګرتیا وکړو که پکې نه کوو نضر ابن حارث لا او عقبه ابن معيط د مدینې د یهودو سره میټینګ وکړو هغوی ورته وی د دریو خبرو تپوس ترې وکړئ یو دې دا تپوس وکړئ چې یو وخت کې سالکانو او چې ته په غار کې ننوتې ورک شوي دي نو که چې هغه هلکانو قیسې تپوس ترې وکړئ رک دي بلکل اوسه پورې رک دي دویم ته د هغه چا تپوس وکړئ چې په ټوله دنیا بادشاهي کړې ده او د مغرب نه مشرقه پورې چکر یې لګولی او دریم ته د روح تپوس وکړئ نو که د دې مخکنو دو جواب یې درکړو او د دې روح په مسله کې خاموشي اختیار کړه نو دا به د آخرې زمانې پیغمبر او که جواب یې در نه کړ بیا دروغجن دی دوی رالل صیب لوی استقبالیه وشوه چې که خیر بس زمونږ سړي راورسېدل او اوس به په دوی فیصله کوو نبي علیه السلام ته وی راشه هغوی ټول میټینګ وکړه نبي علیه السلام ته وی ښه بس مونږ د یو درې تپوسه کوو د هغې جواب راکړه که جواب دې راله راکړه نو ته رښتونې پیغمبر یې ملګرتیا دې کوو او که دې را نه کړه نو بیا دروغجن پیغمبر یې بیا به څه نه وی په دې پر سره منې نبي زموږ ډېره ښه ده خو ګورې یو خبره ته کوم چې زه د ځانه جوابونه نه ورکوم ما لکه الله جواب راکړه درته به وویم او که یې را نه کړو نو زه ځانه څه نشم کولی وی خاص یو څو هلکانو چې ته روک شوي دي د هغوی پته نه لګي د هغوی پوره قصه راته وښایه او دویم هغه بادشاه راته وښایه چې مکې د مشرق نه مغربه پورې ګرځېدلې ده په ټوله دنیا بادشاهي کړې ده او روح څه ته وایي نبي علیه السلام ورته وی ما نه دې خبرو سار له تپوس وکړې سار به درته ووایي ځکه چې زه خو خپله څه نه وایم ما ته خو الله وحی کوي نو نبي علیه السلام نه انشاءالله ټکې هېر شو دیو نه چې سار نه به درته وایم انشاءالله نو وحی لیټ شوه لږه لیټ شوه الله بیا قرآن حکیم کې آیت نازل که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله آینده له چې کم کار کوي چې سبا به ویم نو انشاءالله به ورسره ویم نو بیا ورته صورت کهف الله نازل کړ د اصحاب کهف قصې یې ورته وکړه د هغې هلکانو چې هغه د یو بادشاه سره د قیانوس بادشاه و هغې نه غار ته ننوتي پوره قصه ورته قرآن حکیم کې الله
پیش کړه. او د ذوالقرنین ټوله واقع ورته ذکر کړه چې مشرق نه مغربه پورې پوره سفر کړی دی. او یې ښه درېیم ووایه چې روح څه ته وایي. نو نبي علیه السلام غلی شو په دې کې او جواب یې ورکړه یسألونک عن الروح قل هو څنګه قل من امر ربي قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا. روح خدا الله حکم دی، بس چې غواړي نو سړی جمدي کې دا روح پکې راغی او چې غواړي نو ساتي وبس. لیکن سره د دې جوابونو ورکولو دوی سوی معلمون وی دا دته بل څوک ښایي دا ورته بل څوک ښایي. عجیبه خبره ده چې بل څوک دته ښایي، نو بل څوک ښودونکی کې جبریل او الله دی خو ټیک شو خبره. او که بل څوک ښودونکی انسان دی نو په خپله د پیغمبر یې دا وایي نه که چې دته چلونه ښایي. دا مختلفو طریقو باندې لګیا دي. یو بل سړی یو حکیم صاحب و زماد ابن ثعلبه زماد یې نوم و، راغی مکې مکرمې ته، خلک ورغلل ټوکې به یې کولې نبي علیه السلام پورې. وی یاره مونږ کې یو هلک دی د عبدالله زوی دی او تراشې څه ګډې وډې شروع کړي دي، لیونی شوی دی که علاج دی ولا وکړه عیاذا بالله. وی ما ته یې وښایه. نو هغه دې وي ناست دی. نو دی راغی نبي علیه السلام ته کېناست. واره زه به د علاج وکړم ټیک به شي، ستا غوندې د ډېرو خلکو مې علاج کړی او ټیک شوي او په وطنونو ګرځېدلی ما. نبي علیه السلام مسکې شو چې دی را پورې بله نخره راولې کړه، بله ډرامه یې جوړه کړه. وی داسې کار دی حکیم صاحب هوښیار ډاکټر حکیم هغه چې د چا مرض معلوم کړي دل اول زما بیماری معلومه که وروسته به زما علاج کوي او بالکل واره وایه څه بیماری دی دا. نبی علیه السلام ورته دا خطبه شروع کړه. دا مستونه خطبه خلک نه وایي الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره. نو چې اما بعد لو رسېده لا آیت د قرآن شریف یې نه دی ویلی. نو ورته وایي حکیم صاحب وی وروره ته دا یو ځل بیا ووایه. نو بیا ووایي چې اما بعد لو رسېد وی مخکې مه ځه وی ته یو ځل بیا ووایه. نو یو ځل یې پې بیا ووایي. وی ستا مقصد څه دی په دې مې پوه کړه. وی زما دوه مقصده دي، یو دا چې الله یو د شریک نه لري، بل زه د الله رسول یم چې الله څه وایي دې قوم ته به وایم. دغه خبرې دي. وی ستا سره به سړی په دا خبرې چې مني د دې څه طریقه ده. وی یو دوه ټکي به راسره ووایي. وی څه دي؟ وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. حکیم صاحب لاس ورکه او خدای مسلمان. هغه ته د نبي علیه السلام علاج کوي خو خپله ناجوړه او په خپله علاج وشو. قوم ورته وایي حکیم صاحب څه چلو شو؟ وی قسم په خدای چې دا ما کم سړي نه کمې خبرې واورېدې د دومره روغ هوښیار قابل پوه انسان بل نینم. زه حکیم یم په دنیا ګرځېدلی یم او که خیر مونی نو ملګری شي. هغه بیمار نه دی، جوړ دی. ما او تا نه جوړه یو، مونږ بیماران یو، علاج هم هغه سره دی. خپل علاج ته وکړئ. څه واقعات پکې نور هم شته اما انشاءالله آینده جمعه کې درته وایي. خو دې نه تاسو ورونو یو اندازه معلومه کړئ. هغه اندازه دا ده چې د دین دپاره رسول الله مبارک څومره قربانۍ ورکړې دي. داسې په اسانه نه دی خور شوی. موږ نن بالښتونو ته ډډې والې دي او چې څوک د دین خدمت کوي هغې پسې لګیا یو خبرې کوي. الدین محفوظ ساتل خو لویه خبره ده. ایرونو دا خدای د موږ د ټولو شریک دی که نه؟ دا پیغمبر مبارک د ټولو شریک دی که یوازې د ملا دی؟ او دا قرآن یوازې د ملا دی که د ټولو دی؟ او دا دین اسلام یوازې د ملا دی که د ټولو دی؟ او جنت ته به یوازې ملا دی که موږ ټول به ځو؟ نو دا ولې ملا ته پرېښی دی؟ په دې نه پوهېږم. دعوت ټول کوو او بیا چې څه خبره راشي نو موږ دنیاوي تعلیم ته متوجه یو او ملا پیشه او بچی پیشه او دین پیشه. پیغمبر خو یوازې ملا نه دی که نه، زمونږ ټولو مشر دی. نو پکار دی چې موږ ټول د نبي علیه السلام په نقش قدم روان شو چې موږ هر انسان د پیغمبر علیه السلام د راوړل شوي دین حفاظت وکړو او موږ هر انسان د نبي علیه السلام د مبارک دین خدمت وکړو. او لکه ملا چې څنګه خپل ځوی باندې کوشش کوي حافظ کوي عالم کوي چې زه او تم خپل یو یو بچی عالمان او حافظان او دین سره نور سنی نیکانو سره صالحانو سره علماو سره خپل تعلق جوړ کړو، مینه ورسره وساتو، محبت ورسره وکړو. خدای ته چې کوم خلق ستا او د خدای په منځ کې واسطه ده چې هغې سره محبت وکړي، مینه ورسره. دشمني خو نه کوو. زمونږ د جومات سره دشمني شي، بیا د مولا سره دشمني شي، د نیکانو سره دشمني شي، بیا ګیرم بدی شي، پټکیم بدی شي، مدرسم بدی شي.
او اسلام او شریعت پسې بیا خنداګانې کو ټوکې کو، نو زه دقه ځای کې سړی پریشان نشي چې نبی علیہ السلام مبارک دا دین یوازې مولا دپاره نه دی راوړی، دا دین یې د ټول امت دپاره راوړی دی، او دا دین دپاره به محنت ټول امت کوي او امت ته به رسول کوي. دا یوازې د مولا نه دی، دا د مدرسې خدمت به یوازې مولا نه کوي، دا به تم کوي. دا د طالب خدمت به یوازې مولا نه کوي، به ورته سبق کوي، باقي خدمت به ته کوي. دین د ټولو یو دی. دا د جومات خدمت به یوازې مولا نه کوي، دا به تم کوي. دا علم به په بچي باندې یوازې مولا نه کوي، دا به تم کوي. دا حفظ به په بچي یوازې مولا نه کوي، دا به تم کوي. ځکه خبره شریکه ده. الله دې موږ د نبی علیہ السلام مبارک په نقش قدم روان. یو بوټی لږ غوندې به تنګ تنګ ودرېږي نن، ځکه بره چت باندې فرش شروع دی، بره فرش شروع دی، نو لږ غوندې هغه لوند دی هغه ځای، او لږ غوندې مهرباني وکړئ څه مدد هم کوئ د جومات سره، ځکه ما تاسو ته بار بار وایي چې موږ بار چندې قطعا نه غواړو، نه چا نه پیسې غواړو، که څوک راوړي انکار ورته نه کوو، خو بار چندې نه غواړو. بس خدای پاک کور دی والله تعالی به پوره کوي. نو بره پرچون هم شروع دي، څه نور کارونه هم پکې ډېر دي، قرضدار هم پکې ډېر یو، نو تاسو مهرباني وکړئ دې کې څه مدد کوئ. خیر دې کېږي، خپې دې په ځمکه لګوي. زمونږ دا کسبګر بټیاران خاص کر په ودونو کې چې کله ذبح کوي، نو چې څومره ملګري یې ځان له امداد له راوستي وي، نو په خپله هم او هغه ملګرو هم 3 څلور کیلو غوښه په شاپرو کې ورکړي، چې دا د دوی حق دی د مالک د اجازت نه بغیر. آیا دا دوی له حلال دي یا چې کمې وریجې په لوټکو کې د مالک اجازت نه بغیر وړي؟ دا شریعت کې د مالک اجازت نه دا جایز دي. د مالک د اجازت نه بغیر چې کم شي وړي دا ګناه ده. د مالک د اجازت نه بغیر چې کم شي وړي دا ګناه ده. ورونو دا بټیاران شو، دا نیان شو، دا بیلو سره د قوم خدمت کوي. چې رښتیا درته ووایم نو یو دیګ پخول دا آسان کار نه. دا ستاسو د مړو خبرونه د دنیا ګډ ګډ ته مفت رسئ او دله خدمت کوي. نو دوی ته سترګې مه خړوئ چې څونه دا خوشحاله ساتئ غریبانان دي، نو هغه به تاسو خدای خوشحاله ساتي. په خبره ورسېدې؟ دا غریبانان خلک دي ستاسو خدمت کوي. تاسو ورشئ پېښور کې وګورئ څومره څومره پیسې اخلي، دا ستاسو خدمت کوي. نو قصبګر مولوي صاحب د خدای زمونږ وبخي، ما ته به یو خبره کوله، ما ته بچې چې جنازه کله پیښه شوه او عام سړي له لام نه پروا نشته، خو قصبګر له خامخا دا خادمان دي د خلکو خدمت کوي په بیله او سبیق. نو اوس د غریبانانو پخوا خو به خلکو بلا ګوړې ورکولې او دانې به یې ورکولې او جوار به یې ورکول، اوس وله څوک څه ورکوي؟ خشاک هم نه ورکوي، نو ورکوی وله. او هغې ته هم دا درخواست دی چې هغې دې هم بې تپوسه نه کوي، هغې دې هم تپوس کوي چې دا زما په کار دی وړم، نو خبره به حلاله شي. ابولهب ښځې نوم ام جمیل یې لیکلی دی، نو بیمار دی، هغه د صحت لپاره دعا الله دې وله شفا ورکړي. یو بنده پریشانۍ کې دی، الله دې پریشانۍ رب العالمین ته زموږ نه راضي شي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم هم روان. الله د حضور پاک راوړلی شوي دین ټول امت ته ورسولی کړي. خدای مونږ ټول د حضور پاک تابعدار جوړ کړي، د شیطان نم په امن و امان کې وساتي، په یو یو رګ کې د حضور پاک عشق او محبت قایم کې. او خدای پاکه ته زمونږ نه راضي شي، زمونږ ګناهونه معاف کړي، زمونږ توبې قبوله کړي. څومره کسان چې بیماران دي په دې جمع کې یا په کورونو کې یا په هسپتالونو کې، الله ټولو له شفا ورکړي. څوک چې حاجتمند دي الله حاجتونه یې پوره کړي. پروردګاره چې د چا اولاد نشته نارینه صالحه صحتمند دیندار اولاد یې نصیب کړي، او چې څوک په پریشانو کې پریشانی ولا په خوشحالو باندې بدله کړي. د جمعې مبارکه ورځ ده او د سیرت بیان هم وکړو. خدای چې د چا یو بل سره پریشانۍ دي دشمنۍ دي په روغې بدلې کړي، زمونږ د اتفاق جون نصیب کړي، د اختلافاتو نه مو ساتئ، بغضونو حسدونو نه وساتئ، او د حضور پاک راوړل شوي دین باندې زمونږ ژوند او مرګ نصیب کړي. آخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد